الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. رواه الطبراني في الكبير. محترم دا دودري درسونه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معلم په حیثیت باندې مونږه تاسو مخکې ذکر کړو. دا نننی درس هم د هغې تتمه او تکمیل دی. تعلیم او تعلم چا نه زده کړه او چا ته زده کړه دا ډېر اهم کار دی. البته دا ده چې د اسلام په حواله باندې د تعلیم او د تعلم سره سره د هغې په تقاضو باندې عمل کول ډېر زیات ضروري. زیاد ابن لبید یو صحابي دی. هغه یو روایت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتنو ذکر وکړو چې فتنې به راځي. بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې دا فتنې به په هغه وخت کې راځي چې کله علم ورک شي، عند ذهاب العلم، عند اوان ذهاب العلم. دا به په هغه زمانه کې راځي چې کله علم ختم شي. نو زیاد ابن لبید په خپله وایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوال وکړو چې ای د الله رسوله علم به څنګه ختمیږي؟ کیف یذهب العلم؟ علم بر دنیا نه څنګه ختم شي؟ ونحن نقرأ القرآن ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا ابناءهم. مونږ قرآن وایو، خپلو بچو ته وایو، او بیا به زمونږ بچي خپلو بچو ته وایي. نو دا سلسله به جاری، نو علم به څنګه ختمیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وی راته وفرمایل چې زیاد ان كنت لأراك من افقه رجل بالمدینه. زیاد زما خدا خیالو چې ته په مدینه منوره کې د ټولو نه ډېر زیات جوور علم والا سړی او ډېر پوهه سړی. خدا تپوس خو د ډېر د ناپوهۍ ما ته خو ته ډېر پوهه سړی ښکارېدې په دې ټوله مدینه منوره کې. فقیه راته ښکارېدې. ان كنت لأراك من افقه رجل بالمدینه. ما خو ته د مدینې منورې په فقیهانو کې شمارل. ما خو ته د مدینې منورې په جوورو پوهه خلکو کې شمارلې. دا تاسو د ساده توب خبره وه. ته دې نه ګورې دا یهودیان او دا نصاران، دا نسوارا چې دي دا یقرؤون التورات والانجیل، دا دې ګوره خپله تورات او انجیل په خپله مو او خپلو بچو ته هم وایي، په خپلو مدرسو او په خپلو درسګاهونو کې هم وایي. ولا یعملون بشیء مما فیهما. خو عمل په ټکی نه کوي، د هغې تقاضې قطعا نه پوره کوي. نو علم په دې ژوندی نه پاتې کېږي چې خلک یې صرف تدریس کوي او خلک یې صرف خلکو ته وایي. په دې باندې یوازې علم ژوندی نه پاتې کېږي، په دې ژوندی پاتې کېږي چې د علم څه تقاضې دي. لکه دا حدیث چې ما ووی د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ معجم کبیر د طبرانی کې نقل شوی دی. دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تعلموا العلم، تعلموا العلم، علم زده کړئ، وتعلموا له السکینة والوقار، او د علم سره سره سنجیدګي زده کړئ، سکینه زده کړئ. دا ډېر زیات جذبات او دا ډېر زیات د ماشومانو غوندې منډې رامنډې او د ماشومانو غوندې په هره خبره چټه تبصره کول، داسې پرېکړې غوندې نه. سکینه، دا سکینه او وقار دی ته وایي چې سړی لږ سنجیدګي اختیار کړي. د
لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا اتیتم الصلاة فعلیکم السکینه، چې منزل راځي نو په قلار راځي. فعلیکم السکینه والوقار، چې منزل راځي په قلار راځي. منډه مه وهئ. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، چې سلام به کې د خوبه کې د امام سره او چې صدر نه لاړ شي نو بس ځان لري وکړي. خدا نه چې په جماعت کې دا هغه ځای ته خبر شي چې هغه ځای رکعت دی او هغه ځای نه غرب غرب او ډب ډب دي شروع کړي او منډه درزا جوړې لکه ته به وایې سونه روان. کله مو ښه سنجیده خلک وینو او هغه داسې غیر سنجیده حرکت وکړي، یا مونځ نه منډې واخلو. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې مونځ راځي نو په قلار راځه. دا مونځ تا ته سکینه او وقار او سنجیدګي ښیي. دا مونځ تا ته داسې نه ښیي چې ته داسې غیر سنجیده شه، د وړو غوندې منډې وهه. ځینې خلک د دې دا مطلب بیانوي وایي دا د جومات ځمکه ژوندی ده نو ځکه پرې منډې مه وهه. دا ټیک ده، د جومات ځمکه احترام د نورو ځمکو په نسبت زیات دی، خو اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسان دا وقار درته ښیي. دا انسان ډېر قابل قدر، قابل احترام، دا ډېر سنجیده مخلوق دی د الله تعالی. نو دا د علم څه تقاضي. نو دې باندې لږ نن یو دوه درې خبرې ستاسو مخکې عرض کوم. اول خو د معلم په حواله خبره کوم چې دا معلم او دا مدرس کله کله د دې معلم د معاشرې نه ګیله کوي او بعضې ګیلې حق هم دي. نو معلم له خپله ځان داسې پکار دی چې هغه په خپله په دې باندې پوه شي چې زما څه ذمه داري او زما څه فرایض دي. که هغه خپل فرایض ادا کړي نو د هغې نه بعد که بیا معاشره د هغه قدر نه کوي، خیال یې نه ساتي، احترام یې نه کوي، نو دا د معاشرې ناکامي ده. دا معاشره بیا په غلطه. او که نه هغه معاشره په دې وجه د دې معلم قدر نه کوي، د دې استاد قدر نه کوي چې ده کې په خپله هغه صلاحیت او اهلیت نشته دی، په خپله هغه کمال یې نه دی حاصل کړی، نو بیا پکار ده چې د معاشرې نه د ګیلې په ځای باندې دی د خپل ځان نه ګیله وکړي، دی د خپل ځان اصلاح وکړي. د معلم ډېر لوی مقام دی. یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله ځان ته معلم دی. یو حدیث مې مخکې نقل کړی و، یو حدیث درته اوس هم نقل کوم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې آیتونه نازل شو، تخیر والا آیتونه د سورۃ احزاب کې. تخیر معنا دا ده چې د ښځو ته اختیار دی دلته پاتې کېږي او که نه جدایي غواړي. چې دا آیتونه کله نازل شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي زه د ټولو نه مخکې راوغوښتم. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وایي زه د ټولو نه مخکې راوغوښتم. وی ما ته وی چې الله تعالی ما ته دا ویلي دي چې دې بیبیانو ته ووایه یا ایها النبي قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن. وی دا آیاتونه نازل شوي دي، ما ته الله تعالی دا اختیار راکړی، زه تاسو له دا اختیار درکړم چې دنیا غواړئ که پیغمبر او آخرت او د خدای رضا غواړئ. نو که دنیا غواړئ نو بس راشه زه به درله اجازت درکړم. فتعالین امتعکن، تاسو له بس تاسو مهر او متاع درکړم. واسرحکن سراحا جمیلا، او ښه په خوشحالۍ به م پرېږدم. که نه غواړئ پاتې کېدل نه غواړئ نو دا د جبر کار نه دی، د زور خبره نه ده. نه غواړئ نو زه به صبر. وان کنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره، او که آخرت غواړئ نو بس بیا خو الله تعالی به تاسو ته ډېر لوی اجر درکوي او دلته به صبر کوئ، برداشت به کوئ. کله به څه کمي د خوشحالۍ د خوشحالۍ اسباب به ډېر وي او کله به د خوشحالۍ اسباب کمي، کله به ډوډۍ پوره میلاوېږي کله به نه میلاوېږي، نو به دلته به بیا صبر کوئ. نو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وایي چې نبي علیه السلام ما ته وفرمایل چې تا ته خو مې خبره وکړه خو ته داسې ما له زر جواب مه راکوه، ځکه چې ورته پته وه چې دا کم عمره ده او جوانۍ کې خو جذبات دي. نو هسې نه چې فورا بغیر سوچ نه خبره وکړي، نو داسې وکړه چې لاړه شه او د پلار مور سره دې صلاح وکړه، پلار سره صلاح وکړه کم از کم چې پلار دې څه وایي. نو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وایي چې ما ورته ویې د خدای پیغمبره په دې خبره کې به لا زه صلاح کوم د چا سره او د پلار سره به صلاح کوم. زما خو په پټو سترګو الله او رسول او آخرت قبول دی، چې دنیا کې څه تکلیف میلاوېږي. زه خو آخرت غواړم، زه خو پیغمبر ژوند غواړم او زه خو د الله تعالی رضا غواړم. وی بیا ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی د خدای پیغمبر ته به نورو بیبیانو ته هم داسې وی، یوې ته به ځان له ځان له داسې وی
نو که هغې درنه دا تپوس وکړو چې عایشې درته څه جواب درکړی نو زما دا جواب ورته مه وایه زما دا جواب ورته مه وایه نو نبي علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې نه دا خبره خو نشم کولی حقه خبره نه پټوم زه معلم یم انما بعثت معلما زما د یو یو عمل نه د یو یو کردار نه د یو یو رویې نه زه الله تعالی را لېږلی دې دپاره چې به خلک پوهوم نو که ما نه چا تپوس وکړو چې عایشې ته دې ویلي دي زه به وایم چې او ویلي دي که ما نه تپوس وکړو چې عایشې رضي الله عنها ته څه جواب درکړه زه به وایم چې دا جواب یې نه لهذا ته به په دې نه خفه کېږي زه معلم یم انما بعثت معلم دا د نبي علیه الصلاة والسلام تعالی قرآن مونږ ته بیا د تعلیم په حواله باندې ډېرې واقعات بیانوي تعلیم د موسی علیه الصلاة والسلام خبره راته بیانوي د موسی علیه الصلاة والسلام چې کوم واقعات الله تعالی موږ ته بیان کړي په هغې کې د تعلیم او د تعلم دپاره ډېر لوی مواد دي موسی علیه الصلاة والسلام په قوم کې ولاړ دی بهترینې خبرې کولی شاید پیغمبر نه زیاتې ښې خبرې څوک کولی شي نو خلک متاثر شو چې متاثر شو نو یو کس پاسېدو ظاهره خبر چې په درس کې به سړی سوال کوي او د سوال یو طریقه ده سوال باندې پابندي لګول نه دي پکار په دې به هم خبره وکړو نو یو سړی پاسېدو سوال یې وکړو موسی علیه الصلاة والسلام ته چې ستا نه غټ عالم بل څوک شته ستا نه بل څوک عالم هم شته لکه چې هغه له علم خبرې خوند ورکړو نو موسی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې نه انا اعلم اهل الارض په ټوله ځمکه کې د ټولو نه لوی علم ما سره دی خبره ټیک وکړه لکه چې په دغه وخت کې دی پیغمبر و د پیغمبر سره ټولو نه ډېر لوی علم الله تعالی ته د نبي د موسی علیه الصلاة والسلام د دې جواب هغه حسن او هغه خوبي هغه چې ښکاره الله تعالی ونه لیده الله تعالی دا وغوښتل چې د ده په دې جواب کې لږه خوبي د نوره پیدا کړې وي لکه نوره خوبي پکې پیدا کړې وي ټولو نه زیات ښایسته جواب یې ورکړی وی ښایسته جواب دا و چې دا اول دا ویلي وی چې د ټولو نه زیات علم خو د الله سره دی الله اعلم د ټولو نه زیات علم د الله سره دی نو الله ته به پته وي چې څوک زیات کېږي البته په دې موجوده مجلس کې یا په دې موجوده خلکو کې یا په دې دور کې یا په دې بني اسرائیلو کې الله تعالی ماله ځکه علم زیات را کړی دی چې زه پیغمبر کړی یم او تورات را باندې نازل کړی نو دا جواب داسې پکار و چې اول یې ویلی دی چې د ټولو نه زیات علم د الله تعالی سره دی بیا د دې خبرې علم هم د الله تعالی سره دی چې واقعي څوک ډېر پوهېږي الله تعالی موسی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې اوس ته لاړ شه او علم یې زده کړه چېرته لاړ شه وایي داسې لاړ شه چې ځه او چې کوم ځای کې دوه دریابونه میلاویږي نو هغه ځای کې به تا ته زموږ یو بنده میلاو شي او د هغه نه علم زده نو موسی علیه الصلاة والسلام دا سفر چې دی دا د سودان طرف ته دا سفر شروع سودان طرف نو هغه طرف ته چې هغه ځای ته لاړ روان دی یوشع ابن نون چې هغه د شاګرد دی هغې له ځان سره کړو ځان سره یې میی واغېسته د خوراک دپاره مې سامان واغېست او روان دي پیاده روان موسی علیه الصلاة والسلام یې زه به روان یم ځم به حتی ابلغ مجمع البحرین او امضي حقبا چې مجمع البحرین ته ورسېدم چې کوم ځای کې دوه دریابونه میلاوېږي یا به روان یم چې کله حقبا په موضوع کوم چې څو پورې ژوندی یم روان هغه واقعه پوره نه یادو ځکه چې هغه بیا زما نه ډېر وخت خو موسی علیه الصلاة والسلام د حضرت خضر علیه الصلاة والسلام سره میلاو شو چې مخکې لاړ بیا واپس راغی چې واپس راغی خضر علیه الصلاة والسلام سره میلاو شو د الله تعالی یو بنده ولته خضر علیه الصلاة والسلام څوک و ملایکو که د خدای یو ولي و که پیغمبر و دا مسله د علماو په منځ کې اختلافي ده په دې وخت کې بحث کوم دا به چې ته بیا وکړو موسی علیه الصلاة والسلام ورته وایي هل اتبعک علی ان تعلمني مما علمت رشدا ستا شاګرد جوړېدل غواړم تا ته د هدایت کومې خبرې معلومې دي نو زه ستا تابعداري وکړم تا پسې به در روان یم دا تعلیم شاګرد به د استاد نه اجازت اخلي اجازت واخلي هل اتبعک بیا به شاګرد د استاد تابع دی به ورپسې روان وي نو هغه به بیا شرط لګوي هغه ورته وایي چې ته د ما سره صبر نه شې کولی ته د ما سره صبر نه شې کولی د ما سره چې ته ګرځې ته به داسې خبرې وینې چې هغې باندې به ته صبر ونه کړي او هغه به ستا ځان نه مجبوري زما به ځان نه مجبوري زه د بیل میدان یم ته د بیل میدان ما ته څه کارونه جدا واله دي تا ته څه جدا کارونه واله
نو لهذا تا ته بیا ډېره غټه مسله وي. نو ته چې زما هغه ورته وایي نه خیر دی، ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. ته به ما بیا ووایې زه به ډېر صبر کوونکی یم، صبر به کوم، شاګرد به صبر کوي. ولا اعصي لك امرا، او زه به ستا د اډر او د امر مخالفت نه کوم. دا اتباع چې کومه ده که نه، دا د اجتهاد دپاره بنیاد دی. ځینې خلک په دې زمانه کې بغیر د اتباع او بغیر د تابعدارۍ نه او بغیر د تقلید نه مجتهدین جوړېدل غواړي. نو د هغې بیا دغه حالت چې بیا ګډې وړې مخکې به د چا اتباع اختیار کړي، مخکې به د چا ته چې او چې دا ته سوی دا ټیک دی به د هغې نه بعد بله ورځ ما کالج کې کلاس اخیستلو، ما وړو ته په دې مسله باندې لږ بحث کوو. نو ما ورته ویل چې ګورې ځینې څیزونه داسې دي په ایمان بالغیب نه ورته بحث کوو. نو ما ځینې څیزونه داسې چې په دې دنیا کې مونږ او تاسو یې بغیر دلیل نه منو. ما تاسو کې یو استاد یو طالب علم چېرته د استاد نه دا تپوس کړی دی چې دا داسې داسې چې ولیکي او په منځ کې پکې کرښه راکړي دا ا دی او دا بل داسې بي دی. نو چې دا ا ولې ا دی، دې ته ا ولې وایي، دې بي ته ا ولې نه وایي، او دې ا ته بي ولې نه وایي، او دې الف ته ت ولې نه وایي، او دې ت ته جیم ولې نه وایي. دا جیم ولې جیم دی؟ یو طالب علم او زه ورته یم چې وایه دا الف دی، دا با ده، دا جیم دی، دا ح ده، دا دال دی. نو هغه ما ته رانیغ شي چې د دې خبرې څه ثبوت دی په قرآن کې چې دا یو الف دی او دا بله بې ده، د دې څه دلیل دی؟ نو زه به ورته یم چې ته اوس په دلیل نه پوهېږې، ته اوس د استاد خبره ومنه، او که ته دا نه منې نو د دې معنا دا دی ته بیا هېڅ هم نشې جوړېدی. که ته مجتهد جوړېدل غواړې، فقیه جوړېدل غواړې، سکالر جوړېدل غواړې، نو چې استاد د تعاون کې څه وایي نو دا به منې. دا خبره خو د بحث نه بهر ده چې استاد تا ته د کفر او د ګناه خبره کوي. د ګناه خبره ته کوي نه، هغه اصول دي، هغه ښکاره خبره ده. هغه لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق، چې د الله تعالی نافرماني پرې راځي نو د یو مخلوق اطاعت هم نشته پکې. د یو مخلوق اطاعت خو په حقیقت کې د الله تعالی دی. په هر حال موسی علیه السلام په مخکې درې واقعات راغلي او په درېو واړو باندې هغه خبره وکړه، او اخر کې هغه ورته ویل چې زما ستا نه کېږي، دا فراق بیني و بینک، ته به زما ستا جدایي شو، ځکه ته هره خبره باندې اعتراض کوې. نو د شاګرد نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کاش چې موسی علیه السلام صبر کړی وی نو موږ ته به د درېو نه علاوه نورې ډېرې خبرې معلومې شوې وي، د درېو خبرو نه علاوه به نورې ډېرې خبرې معلومې. او هغه درې خبرې څنګه دي؟ کښتۍ کې کېناستو نو فورا د کښتۍ نه یو تخته ویسته، یا چې کوشو ته نه ویسته. نو موسی علیه السلام ورته ویل دا کښتۍ غرقې دا خلک اخرقتها لتغرق اهلها، کښتۍ دې ماته کړه نو دا څه کې دا خلک غرقې. لقد جئت شیئا نکرا، دا خو غلط کار، ناکاره کار دی. نکرا پښتو کې مو ناکاره کار. نو خضر علیه السلام ورته ویل الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، ما درته نه ویلي چې صبر نشي کولی. ښه وایي ښه ده، نو بس بیا به نه لا تواخذني بما نسیت، ما سره لږه ګزاره کوه که نه، شاګرد دی نو شاګرد سره ته ګزاره کوه، څه به زه ګزاره کوم څه به ته کوې. نو ما نه ير شو، نو خیر دی. نو بیا دوباره چې وکتل بیا چې روان وو ماشومانو لوبې کولې، یو ماشین یې پکې راونی و چپ پرې مری وله زور کړو او یې پاړه. موسی علیه السلام ورته وویل اقتلت نفسا بغیر نفس، اقتلت نفسا زکیة، یو پاک ماشوم چې هغه ګناه نه وه کړې. اسلام طریقه دا ده چې په چا ګناه ثابته شوي نو ثابته شوي وي، چې ګناه په چا ثابته شوي نه دا ټول پاک دي. هر سړی پاک دی سوا د هغه صورت نه چې په هغه ګناه ثابته شي. د مغرب تهذیب دا دی چې هر سړی مشکوک دی سوا د هغه چا نه چې خپله صفایي ثابته شي. دا دواړه متضاد دي د یو بل، هر سړی مشکوک دی. دا د 1857 جنگ ازادي چې په دې برصغیر کې وشو، بیا په 1861 کې او 1862 کې چې کوم د پولیس ایکټ راغی، د پولیس ایکټ زموږ په وطن کې اوسه پورې هغه ایکټ نافذ دی، په هغې کې لږ لږ ترمیمات کېږي. د خلکو دا خیال دی چې خو د هغې بنیاد دا دی چې دا هر سړی شکمن دی سوا د هغه چا نه چې خپله صفایي بس ورشه په بازار کې ورته ته ویل راکوشه تلاشي راکړه. ولې څه چل دی څه مسله ده؟ ما بس ته ما ته حق دی، مشکوک ولې یم؟ که څه شک څه بنیاد تا دپاره وي نو تا هغه بنیاد ووایه. بنیاد نشته نه، هر سړی مشکوک. اسلام وایي نه، هر سړی پاک دی سوا د هغه صورت نه چې په چا باندې څه خبره راشي. وایي دا خو پاک ماشوم دا د مړ.
نو موسی خضر علیه السلام ته وایي ما راته نه ویلې چې خبرې به نه ما تپوس به نه کوې ما هغه یوه خبره ورته کوي نو وایي ما راته نه ویلې چې تپوس به نه کوې تپوس خپل ځای جواب به راته ورکوم خو تا ته معلوم ته هغه وایي بس ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبني که درېیم ځل مې درته نه تپوس وکړو که نه نو بس بیا مې مه ملګری کوه نو ځکه چې بس تا قد بلغت من لدني عذرا تعالی غټه بانه په لاس کې راغله زه صبرېدی نه شم او ته چې داسې کارونه کوې نو زه خو به خامخا څه ویم نو چې په درېیم ځل بیا یو دیوال هغه دیوال اخري خلکو ته ویې ډوډۍ راکړه ډوډۍ ورته کړو فابوا ان یضیفوه ډوډۍ ورنه کړه داسې خلک وو چې مېلمه له ډوډۍ نه ورکول دا کار ښه نه و بیا هلته یو دیوال و داسې را پرېوته فاقامه نو هغه دیوال حضرت علیه السلام برابر نو کېدی شي ده ته یې ویلي چې خټې ګټې ته کوه او نو مصریتوب به زه کوم دا هم کېدی شي او دا هم کېدی شي چې بس برابر یې کړو بس اشاره یې وکړه برابر نو هغه ورته وایي موسی علیه السلام چې لو شئت لاتخذت علیه اجرا دې خلکو نه خو به دې پیسې اخیستې وې که دا دونه بېکاره خلک دی په دې خو نیکي نه ښکاري مېلمه له ډوډۍ نه ورکوي دا داسې د ښېګړې خلک دي سره د سړی ښېګړه پیسې به دې اخیستې وې هغه دیوال دی ولا برابر هغه وایي بس هذا فراق بیني وبینک بس زما ستاسو جدایي راغله سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا زه به درته اوس وایم چې دا خبرې څه وې وایي اما السفینه کښتۍ چې کومه وکړمه چې ما ته تخته لري فكانت لمساکین یعملون فی البحر هغه د غریبانانو خلکو و غریبانانو ځان له 10 15 روپۍ او 6 روپۍ را جمع کړې وې او ځان له کښتۍ اخیستې وه او یعملون فی البحر ځان له په سمندر کې مزدوري کوله وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا خو یو بادشاه را روانو کښتۍ به په بیګار نیولې غریبانانو خلکو ځان له سوزکۍ او ډاډسن اخیستی و او پولیسو پکې راته په الیکشن دپاره بیګار پکې نو بس ما ټیر پنچر کړم ما ویل چې مه کوه چې بس دلته چې هغه پې څه کوي چې داسې کار او چې مخکې لاړ شي وایي روغ به ونیسو نو دا مې د دې غریبانانو خیال وساته پیغمبر د غریبانانو خیال د الله تعالی په الله د غریبانانو دغه روزۍ خیال یې وساته بری ښه دا چې کوم خلک وایي په د اسلام کې وایي دا هر څه شته وایي د ډوډۍ پکې څه نشته نو دغه بېوقوفو په هېڅ نه پوهېږي دا خالصه د ډوډۍ په ټپار پسې مړ شو ده د څه نه خبر هم نه دی په اسلام کې چې د ډوډۍ کوم بندوبست دی دا د دنیا په یو مذهب کې په یو دین کې نشته دا یوه خبره د مسکینانو او د غریبانانو دویم دا ماشوم چې دی نو دا ماشوم چې کوم وکړه د ده مور او پلار ډېر ښه خلک خو د دې ماشوم انداز داسې و چې فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا دی داسې د ده دا لویوالی او د ده دا اندازې داسې جوړېدې لکه دی به دا مور او پلار په کفر مجبوروي نو جبر خو په اسلام کې نشته لا اکراه فی الدین دا هغه جبر مختلفې طریقې دي جبر یوازې دې ته نه وایي چې سړی د مرۍ نه ونیسي د سړي په سر ټوپک کښېږدي جبر دا دی چې یو سړی داسې حده پورې راګیر شي چې د هغه بله لار دی لکه حدیث کې راځي زما په امت کې به داسې خلک وي قیامت کې چې ډېره نیکۍ به یې راوړي خو د هغه ښځې او د هغه بچو به د هغه نیکۍ خوړلي د هغه عیال اکل عیاله حسناته د هغه بچي به د هغه نیکۍ وخوري قرآن هم موږ ته وایي یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم ستاسو په دې بیبیانو او ستاسو په دې بچو کې ستاسو دشمنان دي نو فاحذروهم نو دې نه ځان بچ ساتئ دشمنان څه مطلب دی یعنې داسې دشمن دی نه دی چې ته رښتیا دشمن یې ډز در باندې کوي کېدی شي داسې هم پکې را پیدا شي داسې موږ ډېر کتلي دي پلار په زوی ډز کړی دی او زوی په پلار کړی دی رور په رور کړی خو د دې آیت مطلب دا دی چې هسې نه چې ستا د ده د محبت په وجه د ده د مطالبو په وجه باندې خپل ایمان غرق نه کړي ځان له خو په وچه ډوډۍ ګزاره کوي خو هغه وایي زه خو وچه نه خورم نو ته وایې چې یاره زه خو په الله تعالی نشم را پیدا کولی خو بس په ارامه به زه را پیدا کوم نو زه بیا سودم کوه بیا غلام کوه بیا رشوتونه مخله او بیا ډاکې هم کوه او دوکې هم کوه نو د دغه بچو دپاره یې وایي یاره د دې بچو دپاره یې کوو او هغه بچي بیا څنګه وي هغه بچي بیا څنګه وي نو موږ ډېر مثالونه واورېدل ډېر خلک راته ډېرې قصې وایي هغه بچي بیا داسې وي چې هغه یې بیا کور کې هم نه پرېږدي پوهېږې په خبره باندې یو کس متعلق راته زموږ پروفیسر صاحب دا قصه وکړه بچو له کرورونه روپۍ ګټلې بیا په یو مسله کې جیل ته لاړ
بیا بچو ته ویل 2 کروڑ روپۍ ورکې چې ما آزاد کړې وی هغه وته چې بابا نو دلته په کور کې څه کوي خو دلته په جیل کې ښې کړ اصل باندې 6 کروڑ روپۍ ولې ورکې 6 کروڑ روپۍ که سوې ته وخت وی چې بابا دغلته ښې کړ نو سره باندې سره نو پیسې ورکې دا وته وی ظالمانو دا خو د ما ګټل چې تا ګټل هم دې اوس پرې چې موږ مزي والو کنه اوس څه کوي نور ته بوډا سره خو دغلته سم لکنه البته پتا باندې څخه خو نه ساتي هم دغلته سم لکنه نو بیا هم داسې نو دې لپاره بیا داسې خی بیا ولا داسې خی دا په حرامه ولا ګټلې کنه نو بیا داسې خی زموږ یو محترم دوست دی نو هغه نوم نالم هغه کله به خلکو ته وی دا حرامي دي نو ما ورته یو ځل وی چې مولوي صاحب د حرامي لفظ ته ویل خو نه دی کنه ما ته وی چې شوی حرامي دوه قسمه نو ما څنګه و یو د نسب حرامي او یو د شریعت حرامي نو ما د نسب حرامي خو دغه ته وی چې بې پلار پیدا خو د شریعت حرامي په وی چې حرام ټول دغه حرامي وی کنه دا ټول حرام دا حرامي نه هغه به داسې نو موسی علیه السلام وی خضر علیه السلام دا معصوم نه ځکه مړ کو چې د امور او پلار په کفر مجبورول نو جبر په الله تعالی نه مني لا اکراه فی الدین په دین کې جبر نشته چې جبر نشته د کوم سره چې جبر کوي نو دا نه په معنی مړ نو د الله تعالی وینا ولا مړ نه ونشه چې د خلق ایمان بچ ګوره اوله ډوډۍ بچ کړه ولا به ورپسې ایمان بچ کړه به ورپسې بیا څه دریم سوال څنګه نو دریم سوال بیا داو چې دا بل دا دیوال ودا دیوال چې کوم کنه و اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه دا د دوه یتیمانو د دې خار کې دوه د کوم خار کې موږ د خار کې دوه یتیمانان ماشومان دا دیوال دا وی وکانه تحته كنز لهما او د دې دیوال لاندې خزانه و او وکانه ابوهما صالحا د دې ماشومان پلار چې موږ ډېر خسړیو اوس دلته سوچو کې د ماشومان پلار خسړیو او بچو له خزانه تیر کړی مطلب دا دی چې دنیا ګټل چې کوم دي کنه نو دا د خسرېتوب خلاف نه دي دومره خسرې او چې الله تعالی داغه د مرګ نه بعد داغه د بچو خیال وساته خو هغه خپل بچو د لپاره خزانه پرې خو دی بس چاته خزانه مې نه وشي چاته دا نه چې یو بچي په پلار ته وځي شاب وځي هغه خزانه او مال ته خزانه را پیدا کاوه مې ته وي یا څنګه چې بیا دې دي خو چې الله تعالی ولا ورکړي نو چې په حلال وي نو چې خزانه مو نو دا د صالحیت خلاف نه د زمون په بر صغیر پاک او هندستان دا ټول مت دا یو وطن په خوا کنه دا خو بیا نو دې بر صغیر کې دا د بدمت اثرات په دې بدمت اثرات یو وجه دا ده چې الله دې وایي چې نه دا کوم سړی دنیا ګټي کنه دا ښه سړی نه دی هغه سړی ښه سړی نه دی چې کاروبار کوي هغه سړی ښه سړی نه دی چې هغه دنیا ګټي پیسې جمع کوي پیسې حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلق کو یول تعلیم خبر کرتا تعلیم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو سڑے ولیدو یو بیزه اغسطه و بیزه اغسطه ورطوی دا بیزه پسو اغسطه نو څونه پیسې ورته یاد کړې حضرت عمر رضی الله عنه ورته وسنه چې کو تم بوما په دې پیسو کو دوه بیزې کېدې نو یو بیزه مله شي کومه به پیسې دې ځای نو چې دوه دې رستي وینو که یو مړه دا بل خو به وکړه ته په دې نه پوي پیسې ځای کې بل سړی ولیدو هغه په دې وګه باندې ډېر مزیدار صادر او جامې ډېرې مزیدارې وي وی دا جامې دې په څو اغوستې وی دا مې دې په 80 روپۍ اغوستې وی اصل د 100 روپو مالک وي چې دا دې واغوستې وی 100 روپۍ را سره وي وی ښه 100 روپۍ در سره وي نو په 100 روپو کې دې په 80 روپو جامې واغوستې وی وسول لختې ووهه ورته وی دا تا د سړیتوب کار وکړو 80 روپو جامې به دې اله اغوستې چې تا سره دونه پیسې وي چې دا 80 روپۍ پکې ډېرې لږې ښکاري نو تا سره یې 100 روپۍ وي نو څلوېښت ځان ته پرېښودې یې د 80 روپو د جامې دې واغوستې 80 روپۍ په جامې تا ولې لګولې تا د خپل حیثیت نه زیاتې جامې ولې اغوستې تا به د خپل حیثیت مطابق جامې اغوستې دا پیسې ضایع کول نه دي پکار دا پیسې ضایع کوم نو دا مال ضایع کول نه دي نو الله تعالی دا هغه مال د یتیمانو هغه مال ضایع نه کړي دا دیوال لوېدلی وی که نه نو دا خزانه به خلکو لوټلې وو نو یتیمانو ته به هېڅ نه پاتې شي نو الله تعالی یې د هغه پلار لحاظ وکړو چې پلار یې ښه سړی و نو دا خزانه یې ونه بچ پاتې کړه هسې زه ستاسو نه یو تپوس کوم تاسو خو ټول ماشاءالله پوهه خلک یې چې دا دیوال را پرېوتی یم چې الله تعالی د دې خلکو په خزانه کې قسمت کړی وی نو هسې به یې ورله د خاورو نه خزانه جوړه کړې وی نو دا ضروري به چې خامخا یې دا دیوال ورله ټیک کوو الله تعالی به د خاورو نه خزانې نه جوړولې نو دا هغه به چې خلکو چې تختولي وي الله تعالی به ورله د خاورو د ګټو نه خزانې جوړې کړې او سره سپین به یې ورله جوړ کړي وي
نو دا یې دا دیوالې به ولې وو څه خیال دی علماؤ نه بغیر خبره دا ده چې دا دنیا د اسبابو کور دی دا دنیا د اسبابو کور دی د دې خاورو نه الله تعالی د خزانې جوړې کړي دا سنه دا سونا هم د دې خاورو نه جوړه کړې په دې خاورو کې را پیدا کړې خو داسې چې نه جوړې چې ته وایې چې بس ما له ته اوس د دې خاورو نه خزانه جوړه کړه تا ته الله تعالی دا هم ښیي چې دا دنیا د اسبابو کور دی په دې ځان پوه کړه په دې دنیا کې چې کوم شی ته حاصلې که نه نو د هغې دپاره به اسباب استعمالوي د اسبابو نه علاوه چې الله تعالی کوم کار کوي نو هغې ته خرق عادت وي د عادت خلاف نو هغه به یا معجزه د پیغمبر دپاره یا به کرامات د ولي دپاره یا به اعانت خصوصي ته ورکړي الله تعالی به د یو خاص بنده سره به یو مدد وکړي نو کله کله الله تعالی د یو بنده سره داسې مدد وکړي د اسبابو لاندې هغه نه وي زمونږ غوندې بېکاره خلکو دپاره چې د اولیاو سره یې که نو هغې ته کرامت یاره جي بس دا فلانکی باباجي راغی فلانکی عالم راغی او خلک په هغه څیز کې داسې برکت پیدا شو چې هغه شی دونه ډېر شو څنګه دونه ډېر شو یاره جي د 50 کسانو تیاري مې کړې او 500 کسان ډوډۍ وخوړه نو دا کرامات داسې نه کېږي ته چې 500 کسان په تیارې د 500 کسانو غم به کوې د 50 هغه همیشه د 500 دپاره نه پوره کېږي خو کله چې الله تعالی پوره کول غواړي نو کرامت کله د یو عام زموږ غوندې د یو بېکاره انسان سره به الله تعالی مدد وکړي داسې مدد وکړي چې سړی ورته حیران شي زموږ په خپله په ژوند کې د دې مثالونه موجود کله الټه شي دا خبره د عادت خلاف چې دې ته اهانت و اهانت سپکوالی مسلمه تاسو خبرو د مولوي صاحب نه واورېدو مفتي صاحب چې تقریر کو په دې هغه باندې ختم نبوت نو هغه مسلمه یو سړی پیغمبر یې دعوی هغه له یو سړی راغی ورته ویې چې یاره دې زما دا سترګه یوه ده نو ته خو پیغمبر یې نعوذ بالله نو دوا وکړه چې خدای پاک زما دا سترګه مې بینا دواړه سترګې مې روغ شي هغه ورته ویې رادې خوا شه چې رادې خوا شه نو لاس یې کوله راغ چې لاس یې کوله راغ نو هغه بله مړنده شوه او چې کومه روغه سترګه وه نو هغه مړنده شوه نو دې ته وایي څه اهانت خدای سپک کړو چې ورګه چې د دې مرید په مخ کې دې سپک کړم چې ته د پیغمبرۍ دعوه کړې بل سړی وله راغی وایي یاره دې زمونږ په کوهي کې اوبه وچې شوي دي ته راشه هغه وایي ورګه زه درځم نو خو د پیغمبر علیه السلام نه هغه پته لګولې چې پیغمبر علیه السلام پکې په خوله کې اوبه واچولې او بیا په کوهي کې هغه د خولې هغه ټوکلې پکې واچولې نو بس هغه کوهي راغله او د اوسه پورې ته خلک اوبه څښي مدینه منوره نو دا یې ولګېده ده وایي ورګه زه به دا کوهي ته درشم نو زه به هم پکې نو چې لاړې پکې تو کړې نو لږې لږې اوبه چې پکې وې هغه هم وچې شوې نو هغه ورته چې خدای دې غر کړه نو خو تباهي وکړه نو دې ته وایي اهانت دا سپکوالی دی خدای سپک کړي د لاړو په وچولو یا د لاس په راښکلو باندې سړی ړندېږي نه خو خدای هغه بل سړی ړوند ځکه چې د دې سپکوالی خدای سپکو دې یو بل قسم د هغې ته استدراج وایي استدراج دې ته وایي چې الله تعالی یو سړی داسې یو سړی دومره غټ ګناه یې کړي که نه چې الله تعالی یې بخل نه غواړي چې هغه بلکل هغه ټول کرښې نه دي هغه کرښې یې پار کړي هغه ټول حدود یې پار کړي نو الله تعالی یې داسې نو بېدینه سړی کله یې دعا قبلېږي مال دولت عزت دا یې زیاتېږي لکه دجال ګوره دجال دی د خدای دشمن دی د انسانانو دشمن دی خو هغه سره څه علم دی څه ورسره جادون دی او څه استدراج دی دا دجال چې کوم په خلکو باندې به خپل حکومت کوي که نه نو دا به د دریو خبرو په بنیاد کوي یو خو دا چې ده سره علم هم پویه دی که په دې موضوع زه خبره شروع کړم بیا به خبره ډېره زیاته اوږده شي اوس هم د علم خبرې خلک کوي ساینس علم ټکنالوژي په دی حاصل کړی تاسو ګورئ که نه زمونږ او ستاسو د ساینس د علم او د مغرب د ساینس د علم په منځ ډېر لوی فرق زمونږ خلک هغه شی زده کړي چې کوم د هغوی نه پاتې شي نو دوی تیاری نه کوي هغه اصلي وله راولېږي چې هغې وله ډېران ګوري خو مسلمانان یې ورسره د عرب یې ښه منتي دي پوهېږې په خبره باندې دا سعودیان باندې چې کومه اسلحه فضول شي که نه د هغې په دې لیټسټ اسلحه را شي نو دې ته وایي راشئ تاسو باندې درخواست وکړو نو هغې له ډېران ګوري نو دوی نه ډالر یې والي او ډېران هم ورته میلاو شي او دې ته خوشحالېږي چې ګنې ما خبره کوم نو ډېره زیاته اسلحه نو یو ورسره علم د دنیا علم دویم دا چې د هغه سره جادو دی جادوګر دغه ته وایي
دا په خوا په سکولونو کې به ونه سکولونو ته به کله کله دغه به راغلو ساجیبه دي به مونږ ته یاد دي د وړوکوالي مونږ ورته حیران دا څه چل کوي یو سړی ورته نو بیا داسې ته پمپ به یې ورته به ته به دې اوبه به یې وایي دا پمپ دی هینډ پمپ دی مونږ ته نه پوهېږي چې دا اوبه دلته نه راپوهېږي سړی چې لاس ووهي اوبه به ته به یې دی نو دا جادو نو دې درېیم شی د دې د جان سره استدراج دی استدراج چې الله تعالی یې داسې کوي چې دا خلک ازمي نو چې دی وایي داسې کله شو باران شو نو باران به وشي چې دی وایي شین شو نو شین شي چې دی ویل یو سړی ورته زما پلار وایي دا هم پلار دی را پیدا کړ یو سړی زما مور وایي دا د مور را پیدا نو دا استدراج دی الله تعالی دې په دې کوپر کې حق لکوي ځکه د تمام حدود پار کړي دي د جهنم حقدار شوی دی نو د دې نه علاوه الله تعالی په دنیا کې د خپل عادت مطابق کارونه کوي بهرحال د موسی علیه السلام په دې واقعې کې ما راته دا خبره دې لپاره کوله چې د علم زده کول د موسی علیه السلام په دې ټولو کیسو کې د علم د زده کولو ډېر لوی موسی علیه السلام الله تعالی د فرعون په کور کې لوی کړ ولې د فرعون په کور کې لوی کړ نو حکمتونه خو الله تعالی ته معلوم دي خو چې په ذهن کې کوم حکمت راځي هغه دا دی چې د فرعون په کور کې پاتې شو که نه نو دا فرعون به یې لیدلی پر په هغه زمانه کې خو په کورونو کې دا او داسې د نقاشۍ او داسې د اوبو دا سیستم خو داسې نه و لکه د کلشې خو داسې نه وي نو خامخا به چې خلک متیاز راتلل نو دی چې په دغه کور کې د بچي په شان هلته اوسېږي که نه نو دی به دا فرعون ویني چې دی وږی کېږي دی تږی کېږي دی اوده کېږي چې اوده شي نو کله کله سړی څنګه پروت وي کله څنګه پروت وي کله کله پکې څه مشکلات هم دلته راشي کله کله سړی ډوډۍ وخوري اچانک ضروري کار یې هغه وایي ما له متیاز راغلی دي نو غسلخانې ته او باتروم ته منډې کړي چې دا ټولې خبرې د دې موسی علیه السلام په مخ کې راشي که نه او دی بیا د موسی علیه السلام او دا فرعون بیا د پیغمبرۍ دا وایي د موسی علیه السلام چې ورته مخامخ راشي چې یله که تا خو زه پېژنم ته څنګه د خدای دا پیغمبرۍ نه د خدای دا وه د خدای دا وکړي چې موسی علیه السلام ورته وایي چې زه خو سترګې ورسره داسې میلاو کړي نو هغه به ښکته و ځکه د هغه په مخ کې خو به چېرته یو ځل لیټرین ته تللی که نه موسی علیه السلام ته یې پېژني بل چا د پاریخي دربار خلکو په مخ کې ګمنۍ تللی د نه به خیال ساته نو مطلب یې دا دی چې د موسی علیه السلام ته بیا ور مخامخ شي که نه نو چې دی د موسی علیه السلام سره سترګې نه شي مخامخ کولی ځکه چې د ده هغه ټولې د بني ادم هغه کمزورۍ هغه موسی علیه السلام ته معلومې دي بیا موسی علیه السلام د بل خبرې د زده کولو دپاره الله تعالی مدین ته ولېږو نو مدین ته چې مدین ته یې ولېږو نو هلته یې اته کاله بیزې ساتل اته کاله بیزې ساتل د بیزو په دې ساتلو کې د انسانیت د تعلیم او د تربیت او د استادۍ ډېر لوی د برداشت بیزه داسې عجیبه شی دی که نه بیزه داسې شی دی چې دا ما هم بیزې ساتي نو بیزه چې دی هغه په یو بوټي ته ته ودرېږي که نه دا یو خو دونه غوندې خیښه ده هغه په دې مړېږي خو ټک دلته وایي ټک دلته وایي هغه دی که خوله وایي هغه دی که خوله وایي دا ضروري نه دی د انسان چې کومې ساتي که نه د هغه دا خیر چې خو د سیل منه یې خوره که نه خو چې دا خلاص شي بیا په هغې پسې ځه که نه نو هغه څه بني ادم خو نه دی هغه څه پوهه نه دی د هغې دغه مزاج دی پوهېږې په خبره پخوا به چې موږ واړه وو نو د خلکو به پسې متلې وي بیزه وایي چې په یو بوټي مړه یم او په دویم بوټي یم مست او شپنکۍ تنګوم د قسته شپنکۍ کړوم د قسته یعنې دی د هغې دغه مزاج پورې ویلې ده نو دا چې د شپنکۍ تنګۍ پوهېږې په خبره باندې د موسی علیه السلام نه یو ځل چېرته کې د بیزې بچی پټ شوی الله تعالی ته دا خبره د موسی علیه السلام ډېره زیاته په غره د بیزې بچی ته ورک شوی و موسی علیه السلام پسې چېرته بیا مونږ په ځای کې راوړو نو دا د بیزې دغه بچي سره خبرې کوي وایي ګوره نو دا خو تا د دلته مور دې دلته وه زه دلته وم ما درنه زمري شات لرې کول ما د مور له دغه ورکولې پاڼې ورکولې اوبه مې وله ورکولې نو دا چې تا خپله مور دې پرېښه ورته لرې تلې که نه نو دا چې ته شي خوړلی وې نو الله تعالی ورته وایي چې موسی علیه السلام دا عادت مې ډېر زیات خوښ شو دا تا چې د دې بیزې د دې بچي دومره قدر وکړو که نه او داسې د خبرې ورته دا خبرې به ما ډېرې خوږې ولګېدې دا د ناپویه پویول دا د بې صبره سره صبر کول دا د جاهلانو پویول دا د خلکو په ناپوهۍ باندې صبر او برداشت کول دا ډېره لوی وما یلقاها الا الذین صبروا دا د صبرناکو خلکو کار دی دا د هر چا کار نه دی نو د موسی علیه السلام په دې نو دا قرآن موږ ته د معلم
قرآن موږ ته د معلم شان ښیي چې معلم به داسې بیا ګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام هغوی د تعلیم څومره احترام کوي د تعلیم څومره د استاد څومره احترام کوي خبره بیا د دویم طرف ته راولي د علم احترام او د استاد احترام حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ په سورلی سورو نو حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ راغی چې د هغې هغه سورلی هغه واګي عبدالله بن عباس په هلک جوان هلک او زید بن ثابت مشر صحابي انصاري مشر صحابي نو عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وایي دا پرېږده دا مهار د دې اوس په د دې څاروي دا پړی پرېږده ته خو مشر یې ته خو مشر یې نو زه کشر یم او ته مشر یې او ته زما د سورلی دا پړی نیسې یعنې د غلام په شانتې او د نوکر په شانتې ما سره هغه ورته وی چې موږ ته ویلي شوي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اهل بیت قدر وکړئ د اهل بیت قدر وکړئ همداسې واقع د دې الټه وشوه عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ د غټو مشرانو صحابه کرامو نه علم زده کوو علم به یې زده کوو نو یو ځل د دې زید بن ثابت انصاري رضی الله تعالی عنہ دروازې ته ورغلی دروازه ورته ډبۍ نه چې راوځه نو هلته په دروازه کې ناست چې ناست دی نو هلک دی خوبله ورغلی خوبله ورغلی بس هم په دغه ځمکه پروت دی نو هوا هم راځي او دوړي هم راځي او ګرمي هم ده ظاهره خبره نو ورم چې زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ راووتو چې ویې کتل دلته پیغمبر علیه السلام د تره زویه ته دلته څنګه پروت دی تا به ما ته ویلې وې چې دروازه به دې ډبولې وې هغه به زه د علم د زده کولو دپاره راغلی یم او ما تا ته دروازه ځکه نه ډبوله چې پیغمبر ته دروازه ډبول ورنږدې پکار الله تعالی وایي چې کوم خلک پیغمبر ته اوازونه کوي چې راوځه که نه دا جاهلان نو ما خو ستا د پیغمبر حدیث زده کول نه زه به د استاد احترام نه کوم دا د استاد هغه یو د ده څومره احترام دی او دی بیا د هغه څومره احترام او بیا د صحابه کرامو د ټول واقعات ګوره صحابو نه بعد بیا چې چل شو بیا د استاد د احترام خبره څنګه دی ته راغله لکه چې استادان کله استادان هارون الرشید دی هارون الرشید مشهور عباسي خلیفه دی د هغې یو زوی دی مامون یې لېږلی و د هغه زمانې یو ډېر لوی عالم و د ادب کې ډېر زیات په تاریخ او په ادب او په عربیت کې ډېر زیات ماهر و اسمعي امام اسمعي ته یې ولېږه ورته ویې لاړ شه او د هغه نه به علم زده کوې نو زمونږ او ستاسو د خلکو عادت دا دی چې سکول ته بچی ولېږو نو بیا د دې تپوس نه کوو چې په دې سکول کې دې بچي ته څه وایي چې راځي نو څه وایي ورته او چې هلته هم کله کله معلومات کوو چې هلته څنګه چل کوي هلته ډمامې ورته ښایي که نه سبق ورته ښایي نو پلار بیا د دې نه بیا هم بد په سکول کې مې داخل کړی دی فیس ورکوم بس فیس یې ورکوم او بسته وړي او بسته راوړي او دلته چې کور ته هم راشي بیا دې هم دا تپوس نه کوي چې بچیه څه یې درته وښودل بچي نه به دا تپوس کوي چې بچیه دا ته څه ښایي هلته به کله کله هغه سکول او مدرسې او کالج ته به ورځي چې هلته ورته څه ښایي نو هارون الرشید خو په دې پوهېدو نو هغه راغی یو ځل اچانک دا یو استاد ناست دی او یو د ده زوی شهزاده نو په دغه وخت کې اوس داسې چل دی چې هارون الرشید ورغی که نه نو دا امام اسماعیل اودس کوي چې اودس کوي نو نور اودس یې کړی دی او دا شهزاده لګیا دی په لوټه کې ورته اوبه اچوي نو هغه ورته اوبه اچوي او دی په هغه خپه باندې لاس نو هارون الرشید غوسه شو امام اسماعیل ته وایي چې امام صاحب ما دا خپل بچی ته د دې دپاره رالیږلی ته ورته ادب وښایه تا خو ده ته پوره ادب ونه ښوده هغه وایي ما خو ورته ادب وښودی دا دی ګوره که نه زه جامې زه اوبو ته په خپله دا لوټه خو ده په خپله نه کولی شم د اوبو ته دې لاس اودس دپاره او دا د شهزاده لګیا دی او ما ته په لوټه اوبه ویل نه که نه داسې خبره ده داسې خبره تا ته اوبه واچولې وایي تا به ده ته حکم کړی وی چې په یو لاس دا لوټه واله او په بل لاس زما دا خپه وینځه د دې حق دا او تربیت دې ته وایي د شهزاده تربیت دا پکار تا د ده تربیت حق ادا نه کړه د ده تربیت حق ادا کړه ته ته وایې چې په دې یو لاس باندې لاسونه خو دې دوه دي کړه نو په دې یو لاس باندې اوبه اچوه دې خپو ته او په بل لاس باندې د خپې وینځه استاد دا احترام دا علامه اقبال رحمه الله ته چې کله د سر خطاب ملاوېده که نه نو هغه وایي زما استاد دی وایي زه د هغه استاد په وجه باندې څه یم محمد حسین مولوي محمد حسین دا به نوم وایي زه چې څه یم د خپل استاد په وجه یم نو ما هغه ته به شمس العلما لقب ورکړې که نه او که دا د هغه د لقب به ولا سرکاري ورکړې د هغې نه بعد به زه دا منم چې ما ته سر خطاب راکوئ چې زما استاد تاسو نه منئ زه خو د هغه استاد د وجې څه یم د خپل استاد د وجې نه نن سبا د استاد مسله څنګه ده اخري خبره بس کوم دا خبره نن ډېره اوږده شوه
نن سبا د استادان ګیلې کوي کنه په پنجاب یونیورسيټي کې استاد ته کړی چولې شي دا نه دوی هم څنګه جوړه شوی چې استاد ته کړی چول څنګه نو زه وایم چې استاد کې کرداري کنه کردار او استاد خپل کردار ادا کوي نو شاګرد او اول او شاګرد تعلیم تربیت دا د لپاره ډېر لوی شی دا ډېر لوی مقام دی که په دې وجه بیا خلک د لاس ته اټکړی اچوي که نه چې د ولې خلک پوه کړه ولې خلکو ته اخلاق او تربیت او علم ورکړه نو داسې اټکړی خو پیغمبرانو ته اچولی شوي دي صحابو ته اچولی شوي دي لوی لوی امامانو ته اچولی شوي دي نو دغه اټکړی بیا د ده دپاره فخر دی فخر دا بېعزتي نه ده امام ابن تیمیه رحمه الله به وی کله به یې جیل ته بوته خلک هغه هم داسې سیده سړی و داسې سټیپ فارورډ چې ورته سړی نیغ په نیغه خبره به یې کوله نو هغه به اکثر جیل ته خلکو بوته نو هغه به یو دوه درې خبرې کولې هغه به وی که دې خلکو ته دا پته وی که نه چې په دې جیل کې زه څومره خوشحاله یم نو وی دې ظالمانه به زه بیا جیل ته نه بوتلی که دې د دې پته وی چې زه په دې جیل کې څومره خوشحالېږم یو ځل دې جیل ته وردن نه شو نو چې دې دروازې نه وردن نه شو که نه او دا دیوالونه چې موږ وایي تورې تمبونه ورخوا شو چې د تورو تمبونه ورخوا شو نو یو آیت یې وی فضرب لسورة الحديد آیت فضرب بینهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وی دا دنه مهرباني د خدای مهرباني او رحمت او دا بار عذاب او بیا به امام ابن تیمیه یو عامه خبره کوله وی ان فی الدنیا لجنة په دنیا کې یو جنت دی من لم يدخلها څوک چې دغه جنت ته لاړ نشي که نه نو لم يدخل جنة الآخرة دی به د آخرت هغه جنت ته هم لاړ نشي نو خلکو به وایي په دنیا کې دا جنت کوم یو دی دا جیل دی که نه جیل د خدای د رضا دپاره جیل ته لاړ نشي او د خدای د رضا دپاره د خلاص کې اټکړی نشي نو دې معنا دا دی چې د اسلام څه کار نه کوي زما دا خیال دی چې کوم استاد او کوم معلم چې په صحیح معنو کې تعلیم ورکوي او د هغې حق ادا کوي نو که د هغه لاس ته چا اټکړی واچولی دا د هغه دپاره فخر دی فخر په دې دې خفه کېږي نه دا د استاد بېادبي نه شوه په دې د استاد قدر او منزلت نه کمیږي خو که استاد اوتې بوتې کوي جعلي ډګرۍ ورکوي جعلي سندونه ورکوي خلکو له په دروغه باندې څوک پاس کوي او څوک فیل کوي د خپل دوست بچي چې کوم دي نو هغې له ډېرې نمبرې ورکوي او چې څوک ورته لږ ونې او بیا کوم شاګرد چې هغه ته لږ ونې نامناسبه غوندې خبره وکړي نو بیا دا خو دلته شاګردان هم دا صورتحال ده شاګردان هم دا صورتحال دی موږ څومره ګورو چې شاګردان نن سبا لګیا دي او هغه استادانو ته بېعزتي کوي استادانو بېعزتي کوي شاګرد دی باندې چانه دی نه پلار پوه کړی دی په دې باندې نه استاد یې په دې خبره باندې پوهېږي موږ ته خلک وایي په دې دیوالونو یې لیکلي وایي مار نهي پیار زه وایم چې مار او پیار دواړه جمع کېږي زه په خپله استاد یم زه په خپله معلم یم تاسو به حیران شئ دا بعضې ذاتي خبرې ښې نه خو د مثال لپاره ځکه یو کې ته تللی برطانیه کې هلته د ماشومانو وال بالکل ښکاره خبره زما یو ملګری دی شپږ میاشتې جیل یې تېر ځکه چې ماشوم پرې ګواهي کړی وی د دې یو څپېړه والی اوس د یو څو میاشتې مخکې د جیل نه راځار شو نو ما هملته شاګردانو داسې واړه هلکان وو داسې د اووم اتم پنځم شپږم داسې د لسو کالو نه بره او د شلو کالو نه لاندې په دې منځ کې دا واړه نو خلک وایي چې ماشومان وال ما سره به هلته باقاعده ما به دا ماشومان دونه مې وال دي چې جړل دی چپ مې وال یو وخت داسې چلو شو چې ماشومان مې ووال او په دې کې انګریزان راننوتل او دا یو ماشوم نه اوښکې بهېږي ماشوم ما ته د هغه نوم یاد دی ناصر هغه ته به ما وایي چې د پاکستان د تمامو ماشومانو شیطانۍ د تلې په یو چابلي کې واچي او ستا دا یوازې په بل چابلي کې واچي نو ستا دا به زیات دونه غټ شیطان ماشوم او هغه اوښکې پاکې کړې فورا چې هغه انګریزان یې ولید اوښکې پاکې کړې او ما سره په ټوپایۍ باندې هغه ډنډه پرته وه ما ته وایي سر دا ډنډه پټه کوئ دا انګریزان به تا جیل ته بولي نو ما په پښتو کې خو دا یې کوږ راځي نو ما یاره سر دغه ناستې څه پټه کړم بس او وایي دې طرف او ده په یو داسې چل باندې ډنډه پټه کړه هغه دې په ارام نه دی زما په حاله خو دا هغه ډنډه پټه کړه ما ته ماشوم ته وکتل په دې ماشوم کې دې کمال دا بیا دې اوښکې زه در پاتې کړې او ما ته وایي سر دا ولې ماشومانو سره به ما دا دومره وار نه کول او بیا مې ورسره لوبې کولې هغه ماشومانو سره چې به ما ګپ لګوو هغه پلاران یې ما ته وایي وایي یاره که مونږ مروم وایي دا ماشوم په موږ باندې پروا نه ساتي وایي چې علت تا په تندي کې کوت ویني چې کور ته راشي وایي چې زموږ سره خپله موږ ډوډۍ نه خورو
وایي چې ډوډۍ دا تا پې څه بیا جادو کړی ما ورته چې ته خو بچي له وخت نه ورکوې دا خبره غلطه ده چې زه وایم چې بچي والنه غوسه کول شاګرد ته بخاري ووایه بخاري امام بخاري یو باب قایم کړی دی باب الغضب عند الموعظة والتعليم دا باب دی په بیان د دې خبره کې چې کله یو استاد په واعظ او په نصیحت کې غوسه کېږي هم کله اذا رأى ما يكره چې کله دی هغه شی ویني چې د ده باندې ښه نه لګي چې دا دی په کلاس کې دا کار ولې وکړو او د دې دپاره لاندې امام بخاري حدیث نقل کړی دی چې حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه به خلکو لمونځ کوو نو مونځ به یې وګت کړ د ماسخوتن د ماسخوتن مونځ یې وګت کړ یو سړی د سلام یې وګرځو ځان دی مونځ به ولاړ د هغه د باغ د اوبهخور وخت و نو که زمونږ زمانه وی وایي به چې اخ مونځ یې مات کړه اوبهخور د دا د سره د خدای ایمان دی بس هغه خپل مونځ وکړ ولاړ او ساه به راغی او په ایمان یې شکایت وکړ وایي د خدای پیغمبره بېګانې دا چا ده وګت سره شروع وکړه زه خو زمیندار سړی یم نو ورځې ټوله ورځ کارونه دغه مې د اوبهخور کې یم نو چې د دومره پکې سورت بقره شروع کړه نو ما دا چرته ما نو ما د اوبهخور ته بیا دا که زمونږ دې خلکو ته چې ښه په اوبهخور یقین و په خدای یقین نه و په خدای باندې یقین نه و چې خدای به مې باغ اوبه کوي په اوبهخور یقین و نو دې صحابي په چا یقین و مسله دا ده چې مسله ډېره خرابه مسله ډېره خرابه ده خلکو زده کړې نه ده نو نبي علیه الصلاة وسلام ده ته څه ونه وی چې تا سلام وګرځو د فرض مونځ نه او ځان له دې مونځ کو جمع ولاړه وته ځان له زر در مونځ کو ولاړې اوبهخور له ستا ایمان کمزوری دی ده ته یې ونه وی حضرت معاذ بن جبل راووښتو چې راویې غوښتو نو په غصه ورته نبي علیه السلام وایي درې ځلې ورته افتان انت یا معاذ افتان انت یا معاذ معاذ ته فتنهګرې خلک د منځونو نه تمبې د جوماتونو نه تورې کې جوماتونو نه خلک تمبې که اوږد مونځ دې خوښي نو دلته راځه ما پسې او که هلته خلکو له مونځ کې نو بیا په دې کې خو ضعیفان مي په دې کې حاجتمن مي په دې کې به د چا اودس دروني د چا به څه کاري څوک به نشي ودرېدی نو د خلکو لحاظ کوه مختصر مونځ کوه نو امام بخاري دا باب قایم کو چې کله کله استاد خپل طالب علم ته غوسه هم کولی شي خو نن سبا غوسه څوک نه مني ولې ځکه چې هغه فیس ورکوي او زه فیس ورکوم دا استاد خو نن به په کالج کې خپل ملګرو ته وګورم ما یې خفه کېږي رانه مخ صفا خبر درته د جمعې په سفر کې ما یې اوس معلم ورته خلک نه وایي اوس استاذ ته معلم نه وایي اوس ته فیسیلیټیټر وایي یاره جي دا فیسیلیټیټر دی یاره جي دا ریسورس پرسن دی چې ټایم ټیبل راځي که نه کله د یونیورسټو کې بیا ګورئ نو ټایم ټیبل راشي نو دا ټاپک د چا دی د دې ریسورس پرسن به څوک نو دپاره په ټاپک باندې ریسورس پرسن یعنې د دې ذریعه به صحیح هغه شخص د هغه د دې د ډیلیوري و یاره جي کلاس مې ډیلیور کړ نو کلاس به ډیلیور کوې او ته به ریسورس پرسن او ته به فیسیلیټیټر او استاد چاته و استاد پلانکې سړی دا ډېر غټ استاد دی نو د استاد معنی یې بدله کړه استاد چالاکه ته وایي استاد هغه ته وایي چې خلکو له دوکې ورکړي دا زموږ معاشره ده استاد چاته وایي استاد کاریګر ته وایي په لاس دا چې قرآن خلکو ته وایي دا هم استاد دی او هغه چې ټک ټک کوي دغه استاد او هغه چې ډرایوینګ کوي دا استاد دی زه نه وایم چې دغه د بېعزتۍ قابل دی خو زه دا وایم چې ته د دې نه نه خبر د دې نه نه خبر چې د کوم سړي موضوع څومره اوچته وي نو هغه د هغه قدر اوچت پکار دی نو چې سړی قرآن او اخلاق خلکو ته ښایي دا استاد دی نو ته استاد دومره عام کړ نو بیا په دې معاشره کې بیا ګیله کې نو دا د معاشرې ذمه داري ده دا د حکومت ذمه داري ده دا د مور او پلار ذمه داري ده دا د استاد ذمه داري ده خپل ذمه داري به پېژني که دا ذمه داري دې ونه پېژنده نو خدای به داسې وخت به راشي چې بیا به نه علم وي او نه به بل څه اساسي ډیګرۍ نن سبا استادانو ته استاد ته وایي ستا کار څه دی یاره بس ډیګرو والا فارغه وه دړادړ څنګه چې کارخانه مال جوړوي که نه نو د دې مارکیټ چې کوم مانګ دی نو داسې د مارکیټ د مانګ مطابق مال تیارول باسه مارکیټ کې د کوم شي مانګ دی بس اخر اخلاق هم پرېږده او کردار هم پرېږده نو بیا څنګه چلي نو بیا داسې چلي چې کوم استاد زه به راته بیا خپله خبره وکړم بیا هماغه یوکې کې یو ځل داسې پلان روان کړم ما سره بل استاد ما لا کلاسونه نه ورسته خو ما سره استادان روان وو په اداره کې نو ماشومان خو ما پېژندل چې دا ماشومان د دې شاګردان دي ماشومان چې مخې ته راغلل سلام له هغې وکړو نو ده نو ما استادانو ته ویل دا خو ستاسو شاګردان نه دي دا خو ما ولیدل دا خو هلته راځي هغه سکول ته نایټ سکول ته
دا سکول ته راځي او څو شاګردان یو شاګردان هم دي که نه نو ما تاسو ته سلام ونه کړو ما ته وایي ته پاکستان نه نوی راغلی خبر وکړه پوه به شي دلته څوک سلامونه کوي شاګردانو ته بیا به ما ځان سره قصدن هغه استاد ما راځه چې چېرته به زموږ شاګرد مخې ته راشي نو ما ته داسې مثال نه دی معلوم چې شاګرد مخې ته راغلی و په سلام کې په ما مخکې شوی دی یو ځل په مانچسټر کې استاد تقریر کوو یو معلم یو کانفرنس نو هغه وایي د پاکستان نه یو استاد راغلی دی ماشومانو ته سبق هم وایي او ماشومانو ته دغه هم کوي فوټبال نو ما فوټبال به کوه استاد د فوټبال به وایي ماشومانو سره فوټبال هم کوي نو ما به د هغو سره فوټبال ما ورته ویل چې به دلته فوټبال هم کوه هلته به سبق وایي دا هغه ځای به جدا وي سودي دې ځای به جدا وي نو هغه ماشومان به بیا داسې یو ځل یې په فوټبال کې تږي شو ماشومان ټول تږي شو یو ماشوم کور ته لاړ اوبې راوړې نو زما د اوبو طلب نه وه ماشومان ما ته پته وه چې ډېر تږي شوي دي وایي چې نه مخکې ستر اوبه نه څښلې مونږ اوبه نه څښو ما ورته وایي چې لکه ماشومان مخکې اوبه څښي ادب طریقه دا ده ما ته وایي چې طریقه دا یو دا خو مخکې اوبه ته څښي یو ماشوم داسې را روان زه را روان او داسې موړ او ګاډی داسې و چې داسې ځړقېده ګاڼې پکې لګېدلې وي یو غټه اوږده ږیره وه یو سړي پکې مخکې ناست په سوټ کې او ورسره ماشوم ناست او دا ګاډي داسې ځړقا کوله چې زه څنګه راښکاره شوم نو ګاڼې بندې شوې چې ګاڼې بندې شوې سبا له بیا چې کلاس ته ورغلم یو ماشوم مخې ما لیدلی نه و چې دا څوک دی زه په بله کوڅه لاړم ماشوم ما ته وایي چې ستر دي زه ډېره معافي غواړم دا ګاڼې ما نه وې لګولې دا زما پلار لګولې وي او چې ته ما ولیدې نو ما ورته فورا وایي چې دا بندې که زموږ سر راروان ما ورته نه ویلي چې ګاڼې بندول پکار یو بل پلار کس راغی پلار ما ته وایي چې یاره زموږ دا ماشومان دې خراب کړه ما یې ولې وایي مړه مونږ کله کله ګاڼې لګو په دغه کې نو وایي نن زما هغه بچی دی وایي هغه کیسټ یې راواغېست ډېر ځمکه یې راواچول راته ویلې چې تلاوت لګې ښه ده که نه نو ګاڼې به نه لګې ما ورته نهسې دی ویلي د پلار د ګاډي نه کیسټ راوالی او ځمکې یې راواچوي ما تا له شرم نه درځي چې هغه ماشوم ګاډي نه اوري او ته یې اورې تلاوت اورکړه زما د خبرې مطلب دا دی چې استاد په حقیقي معنو کې معلم شي او دې بچي ته امانت ووایي چې دا د خدای امانت دی ما سره او ده ته خپل بچی ووایي نو دی به د هغه بچو سره داسې تعلق جوړ کړي چې پای کې د ټولو نه وران ماشوم وي که نه به د ټولو نه ښه ماشوم داسې نه جوړېږي په څوک اوړه نه خوري که نه وخت له دیکه ورکوي دا ټایم پوره شه که خیر ده د نننۍ ورځ دیاړي سکه شوه چې دیاړي سکه کوې نو بیا خو خدای خو بیا خو ته معلم نه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تعلیم طریقې زده کړه دا د مغرب دا خبره به خلک به بیا ستانه چلونه زده کوي خو موږ د نبي علیه السلام سیرت وایو او هغه سیرت په هوا هوا کې ګرځي موږ یې عمل ته نه راکوزو نو دې دپاره مې درته وویل چې دا عمل ته راکوزول پکار دي او که اټکلۍ چې استاد ته اچولي که نه نو د استاد دی اول په خپله وګوري چې تا واقعي د استادۍ حق ادا کړی و نو که تا د استادۍ حق ادا کړی و که نه او تا ته اټکلۍ واچولې نو ته بیا ځوان یې ځوان ته د امام ابن تیمیه شاګرد دی بیا ستا دومره لوی مقام دی او که نه ته غل وې او تا تعلیم خرڅو او تا د دې نه کاروبار جوړ کړی و نو بیا خو یو شانته خبره ده نو بیا خو غلو ته خلک اټکلی شي نو تا ته پکې واچولې نو څه کولی شو یو په یو طریقه غلا کوي او بلې په بله طریقه کوي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الله